بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آصف نثار غیاسی تاسو خدمت کې حاضر دی. پروګرام دی سونو حجراو. کتونکو اوریدونکو تاسو به اوریدلی وي 2 ورځې پهله 3 ورځې په 15 اگست باندې د افغان طالبان رژیم په اقتدار باندې د قابض کېدو 15 کال پوره شو. 2021 کې دی په اقتدار باندې یو سمجھوته لاندې کابل ته داخل شوی و، په اقتدار قبضه کړی و. 15 کال پوره شو. 15 کالو کې په دې باندې پروګرامونه وشو چې څه حاصل ک ګټه او ک تاوان او کو خلکو له نقصان ورکو دغه ورکو. خو مونږ بنن دا خبره کوو چې 15 کال پس دا وخت افغان طالبان رژیم چې کومه حکمرانی ده هغه د گاونډي هوادونو د پاره څومره د خطرو وجه جوړه شوې ده. تاسو ټول پته ده چې سبا امریکای سره په دوحه کې مذاکرات روانو، نو هغه کې یو خبره شوی و، بار بار دا خبره دلته ذکر کوو. هلته دوه غټې وعدې شوی وي. نمبر 1 چې په افغانستان کې به یو جمهوریت حکومت جوړیږي او ټول خلکو ته به نمائندګي ملاويږي. ټول خلکو مطلب چې هر جبهه والا ته، هر سیاسي ګوند ته. او دویمه دا غټه وعده یقین دهانی اداوا چې د افغانستان زمکه، د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو لپاره د دهشتګردۍ مرکز جوړولو اجازه نه ورکړل کیږي. دا دوه وعده شوی وي، خو د بدقسمتۍ نه موږ ته ویلی شو دواړه وعدې پوره شوي نه دي. موږ ته پته ده چې پاکستان کې دا وخت کم خلک د فورسز باندې حمله کوي، عام ولس باندې حمله کوي، بدامني خوري، د هغې سپورټ کم ځای نه دی او د هغې مشران کم ځای کې پراته دي. دا څه پټه خبره نه ده. دا اقوام متحده ریپورټونه پې موجود دي که پاکستان متعلق خلک دا وایي چې پاکستان غلط بیاني کوي، نو د اقوام متحده ریپورټ متعلق په بیا دا خلک څه وایي. دویمه چې معاشره هغې بالکل تنګه کا، معاشره بالکل داسې کا دې ته مونږ په دې د څه لفظ استعمال چې حبزاده معاشره شوه. میډیا نشته، انساني حقوق نشته، سیول سوسایټي نشته، ښځو تعلیم باندې بندیزونه دي، حزب اختلاف وجود برداشت کیږي نه، چاته د مخالفانه جمله ورکولو اجازت نشته دی. نو په دې کې کدی ډېرې دعوی وکړي چې مونږ ډېره ترقي کړې ده، خو په کار دا چې میډیا آزاده کی، آزاده میډیا له دعوت ورکړي او راشي ورته چې افغانستان کې وګرځي څه صورت حال دی. نو نن به مونږ جایزه اخلو چې 15 کاله پس دا وخت د افغانستان د ځمکه د گاونډي هیوادونو لپاره محفوظه ده که نه. موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي مشتاق یوسفزی صاحب وي، عقیل یوسفزی وي او ظاهر شاه شیرازي صاحب به هم موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي او په درې واړو د افغانستان په حالاتو باندې جوړ نظر لري. کتونکو اوریدونکو نن سبا یو بدقسمتي دا ده چې هر دویم کس را پاسي او غدا داوا کوي چې د افغان امور ماهر ما. دا یو په مارکیټ کې یو لوی سیلاب راغلی دی. افغان امور ماهرین دومره زیات شوي دي چې کاڼې اوچتې نو لاندې د افغان امور یو ماهر به روزي. خو دې کې ډېر ماهرین داسې دي چې هغې ته لا تر اوسه پورې د افغانستان د صوبو د تعداد هم پته نشته دی چې څومره دي. د افغانستان د آبادۍ او د رقبې پته هم نشته دی چې د آبادي څومره ده، رقبه څومره ده، او افغانستان کې کمې ژبې ویلو والا خلکو تعداد څومره دی. هغه خلک هم نن کینی او په دې باندې بحث کوي او بعض ټایم کې ډېرې غلطې تجزیې کوي، ډېر غلط مشورې ورکوي اسټابلیشمنټ ته، حکومت ته. د هغې په وجه دواړو ملکونو کې تعلقات خو خیر خرابېږي، خو موږ دپاره مشکلات پیدا کېږي. نو موږ چې کوم دا درې نن مېلمانه دلته کېنولي دي، دی د افغانستان د تاریخ نه، د جغرافیې نه، د افغانستان د حالات حاضره نه، د هغې د ډیموګرافي نه، د هغې د موجوده صورتحال نه، د افغان جهاد، د روس خلاف، بیا د امریکې خلاف، د دې ټول هر څه ورته پوره ادراک دی. نو ځکه زمونږ کوشش دا وي چې تاسو ته مونږ هغه معلومات درکو چې کم مصدقه وي او کم په حقایقو باندې وي ولاړ وي. نو د افغانستان ځمکه کم از کم که موږ د خپل پاکستان خبرو کوو، موږ دپاره خو محفوظه اوس هم نه ده او هغه اوس هم د هغې خلک
زمون خلاف دا ځمکه د افغانستان ځمکه د افغانستان خاوره استعمالیږي او باوجود د دې چې دی ډېر دعوی کوي دی ډېر یقین دهانیان ور کوي خو هغه باندې یو باندې دغه پوره کیږي نه مشتاق صاحب موږ سره په لاین باندې دی او مشتاق صاحب سره چونکې موږ اکثر پروګرام کې داغي رائے مقدمه پدې غنو چې ډېر د جوور نظر نه پس هغه په خبره کوي. السلام علیکم مشتاق صاحب. جی وعلیکم السلام. څنګه دې تاسو څنګه جی مشتاق صاحب د په گاوند کې د خلکو د حکومت دراتلو بعض زموږ ملګری ورته چې په قابض کېدو 15 کال خو پوره شو دغه 15 کال پس نن تاسو سګورئ چې د افغانستان د ځمکه پل گاونډي هوادونو د پاره څومره محفوظه ده او دغه طرز حکومت دغه پالیسي آیا په مستقبل کې خطه د پاره آیا د سکیورټي سه ایشوز بزیاتی او کنه تاسو دا ګوري چې دی س بهتره طرف ته روان شوی دي؟ مهرباني افغانستان صاحب نو طالبان حکومت په 15 کال وشو او اوس په یو سیز باندې افغان طالبان لا سړی کې ورتي نو هغه د چې دنه په خپل ملک امن قائم کړی دی او خلک اوس افغانان چې دنه خپل ملک ګرځي صوبو ترمنځ ټریولینګ کین او هغه محفوظ دی او دا غي وجه دا ده چې جنگ په طالبانو کو الته کې غیر ملکی فورسز نو هغه یاله او طالبانو په لاس کې حکومت راغی نو هغه جنگ ختم شو. اوس ځکه دا وشو طالبان هم په خوشاله کې دي هغه دا وایي چې بس موږ د سپارپاول لا چې تاسو او موږ دا فورس خپل قربانو باندې صحیح په باندې افغانستان نو باسل په مخکې بس کېږي نو د مخکې باندې کې هغه اوس په دا سوچ نه کړی هغه ملاقات چې کوم سلیبریشن دی هغه نه راوځي نه وګوره چې دا څنګه دا وشو افغانستان کې آی نشته سیاسي پارټي د طالبان نه علاوه څوک ته کار نشي کولای میډیا چې کوم ما په خپل باندې شو حکومت کړي زیات مسلې هم نو یو خبر دا و چې هغه ایجوکیشن کې په میډیا انډستری کې ډېر غلط ترګي کړی و او میډیا اوس بالکل almost نشته دی دا شانته چې تاسو راځي نو بیا هیومن رائټس چې کوم دی د انساني حقوق دا په مالي کېږي او انویسټمنټ د تکنیکيږي د بانک نظام نشته دی هغه نه علاوه اوس چې نو ځکه لکه افغانستان په پرتګال باندې د آیسولیشن کار دی صرف یو روس تاسو ملته چې راغي حکومت فارملی ریکګنایز کړی دی منلې دي نور چې کوم د چین دی یو ای دا ترکیه د دوی هو د پیر لیول هغه خپل کار کوي هو د دوی حکومت مننه نه دی یو دا خبر ده بل دنیا کې چې کوم پریشانی ده اوس د یو ان هیومن رائټس کمیشن کوم رپورټ راغلی نو هغه ډېر زیات پوسټمارټم کړی دی افغان طالبانو او هغه دا وایي چې یو جنریشن دی بل جنریشن هغه دی تعلیم نه محروم کړ یو دا چې کوم د جنکو تعلیم باندې پابندي ده د شپږم جماعت سپورټ سیکنډ ایجوکیشن نو هغه یو جنریشن 15 کال دوی محروم وساته بل چې کوم هایر ایجوکیشن دی 15 کال هغه خلک پاتې شو لانو کالجون ته یونیورسيټو ته نو او نیمه باندې کوم دنه بل څه زیاته باندې خزو ده نو مستقبل کې هغه دا غني چې ګنې نیمه باندې بدوي الته کې جوړ کېن پړه او دا خو کنزرویټیو سوسایټي دا تاسو په دې په ملک هم دا خلک څه هغه خپل ځانه بوزي ډاکټر لنو ته بالکل بالکل دا کله چې الټراساوند کې یا په اکسرې کې خزانینو هغه سړی ته نه خي بالکل افغانستان خو ډېر زیات کنزرویټیو دي نو یو ډېر غټه پریشانی ده په افغانستان کې خلک په دې کې بس روزګار نشته دی بل دا چې پاکستان کله دی په حکومت نو راغلی نو په ټول دنیا کې غټ پریډکشن دا چې طالبانو به د پاکستان څخه زیات پټړي کیږي دغه د دې ټول موومېنټ دی دا څنګه چې دا د پاکستان څخه دا ولې تاسو پته و چې دلته یو ځحمان مده کې اجازه کېدل تربیه کېدل نو پاکستان باندې ډېر خلک هغه ورمیدو په قسمتونه چې په حکومت کې راغله ټول نه خراب تعلق پاکستان سره دی بالکل او ټیک ته د تمام غلطي شوی هو البته مغي اکثر دنه چې افغانان ملګری دي نو هغه د مایتي خبري هو
زه ته وایم چې تاسو باره کې دا یو شی مشهور تاسو خلکو خلک سره یې نو دا د هغې نه خلک ګیله کوي خو داسې وشوه چې کله په حکومت کې راغله نو افغانستان کې خو ډېر زیات مسایل دي نو هغې ته ډېر ښه ډونرز په لاس کې راغلل خلکو په لاس کې واخیستل چې یاره بس موږ کوي که نه تاسو بېغمه شئ نو هغه چې کومې ښې ښېګړې وې نیکۍ پاکستان کړې ده نو هغه هغې شاته کړې اوس هم زه دا وایم چې په افغانستان کې داسې خلک شته طالبانو کې هم چې هغوی دا غواړي چې زموږ د لومړۍ ښې اړیکې د پاکستان سره وي دا زموږ ګاونډي ملک دی او دا چې کله هم په تاریخ کې افغانستان باندې سخت راغلی دا واحد ملک چې خلکو دروازې کوله کړي دي د بارډر به نه و خلک پرې تپوس راته ویزه په کار نه وه نو پریشانه دی خو دننه د هغې مصیبت دا دی چې ټول اختیار کندهار کې د شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب چې کوم دی دا په لاس کې دی د هغه نه چې کوم ګټې پر علما ناست دي د اختیار د هغې دی او دا ځای په ځای باندې دا دي اکثر خبرې وکړي لکه چې کوم وزیر داخله دی سعدي حقاني صاحب او هغه مولا یعقوب صاحب چې دی وزیر دفاع د خان متقي صاحب چې کوم دی وزیر خارجه دوی ځای په ځای باندې د خپلو کوم پروفیسن دی ضلع ماني دا په ځای په ځای وکړي خو هغه کار ځکه نه کوي چې شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب چې دی نو هغه ډېر مضبوط دی او ټول اختیار د هغه سره دی نو په دغه وجه باندې پیشرفت نه کېږي او داسې لایټ هم نه ښکاري هڅه تر هغه نه ښکاري چې مستقبل کې به ګڼې څه غټ پیشرفت وشي. مشتاق صاحب دا لږ راته وایي تاسو ذکر وکړو چې په دنیا کې صرف روس دي تسلیم کړي دي نو تاسو څه ګڼئ چې د روس باندې دومره اتحادي ولې وه دا څه وجه وه چې هغه دومره اتحادۍ کې دا قدم پورته کو او د ډېرو خلکو دا خیال و چې د روس په شان یو لوی طاقت چې دی تسلیم کړي نو بیا به دا د باران یو پیلنی قطره یو ډېره دنیا به تسلیم کړي خو دوه سوال دي یو دا چې روس باندې ولې دومره ناوخته او دویم د روس د تسلیمولو باوجود باقي دنیا اوسه پورې خاموشه ولې ده یو خو دا به تاسو ته کېدای شي یادي موږ خو چوکیدار رپورټینګ ما کوو نو ما ته پته وه افغان طالبانو چې په میدان جنگ کې کله د جنگ نقشه بدله شوله او دوی امریکې باندې لږ لاس بره شو نو دا تاسو قیاس شي نو 2007 د پس داسې وشو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې روس ته د افغان طالبانو مشران لاړل هغوی هلته کې دوره وکړله او یو بل ملکو هلته کې ملاقاتونه وکړو او بیا چې دی نو روس افغان طالبانو مدد شروع کړو نو چې کله دغه مدد شروع شو نو هغې نه پس چې دی نو د جنګ نقشه بالکل بدله شوله دوی ته ډېر مراد میلاو شو دوی ته اسلحه میلاو شوله او دا جنګ خو بغیر اسلحې نه او بغیر احساس نه کېږي نو د روس په دغه جنګ کې بیا ډېر شریدي کې دا راکړه طالبانو سره کومک وکړو نو زما په خیال باندې دا تعلق ډېر مضبوط و او هغه وخت کې به دا خبره کېده ما په خپله باندې تپوس کړو تاسو وایئ چې د افغانستان خو د روس سره تباه شو او تاسو اوس چې نو روس دا هغې دا وایي چې یاره زموږ پخوا دښمن خو د امریکا ده او روس خو پخوا دښمن و نو د دې دښمن د خلاصي لپاره که موږ پخواني دښمن لاس ورکړو دا ښه خبره ده او هغې کې دوی قیدي کېدار راشي نو هغه اړیکې وې بل څوک چې هغې شخص وکیل برېښېله او د هغې چې کوم نیټو فورس د هغې له نو وروسته ګڼله چې ګنې مونږ طالبان لاس ورکړو نو څوک زمونږ سره ګاونډ دی نږدېوالی دی نو مونږ به په افغانستان کې خپل کلیدي کردار ادا کړو زموږ ته کې رول دی دغه وجه دا چې په دې کې افغان طالبان چین سره ډېر نږدې اړیکې دي هغې هغه ټرین شروع شوی دلته راځي د اړیکو په پلیشیا باندې بل د روس سره بل چې کوم دا زمونږ د مرکزي اسیا ملکونه دي نو هغې سره یې اړیکې دي او اگر چې هغې ته ډېرې ستونزې پرې وځي خو چې کوم دا پاکستان سره سرحد باندې تېر شوي اکتوبر میاشتې نه نو د هغې زیات فوکس او د هغې چې کوم تجارت کېږي نو په دغه ملکونو باندې دی نو دغه بنیادي وجه مشتاق صاحب نو ما ته اخري بس اخره کې دا وایي بیا هم سوال زما هماغه دی چې روس تسلیم کو او چین هم ورسره ډېر ښه تجارت دی سنټرل ایشیا ورته دورې هم کوي او غرضي هم د دې باوجود دې تسلیمۍ ولې نه پاکستان خو ورسره خپله یو دغه بروي د نورو ملکونو څه تحفظات دي بیا تاسو وګورئ نو روس کې هم ډېر زیات پابندۍ دي
هلته کې د هیمورایډ ډېر والا شم دی هلته میډیا بالکل نشته دی او چې کوم د هغې کیجوالټي تقریبا 4 لکه زیات د هغې فوجان نشوي دي د یوکرین په جنګ کې هغه صحیح نه نو مغرب بیا د روس په مقابله کې د هغې بدل دنیا ده نو مغرب دا ټول څیزونه ګوري چې کوم د ډنمارک چې که نه ده هیومن رایټس میډیا د زنانو تعلیمو ډیموکراسي جمهوریت چې کوم دی ټول سیاسي ګوندون لار ورکولو دا ټول هغې ډنمارک چې مغرب دا ټول دنیا دې ته ګوري په ډېر نږدې نظر سره نو په دغه وجه باندې هغې فی الحال طالبان حکومت چې دی نو هغه هغې مني نه بلکې په افغانستان کې یو خو د شپږم جماعت نه پورته په ښځو تعلیم باندې پابندي ده هلته ښځې کار نشي کولی زنانه چې کوم دي نو هغې جام نشي کولی خو مغرب بیا دا ګوري نو دغه وجه دا چې کوم دا غربي ملکونه دي نو دا چې کله امریکې ونیولي امریکې دا هغې پورې مغربي ملکونه بالکل یو ملک او د هغې به د امریکې پیروي کوي اجي ډېره مننه مشتاق صاحب چې کومه خبره وکړه د هغې مطلب دا دی چې د دنیا چونکې یو داسې وجود دی د طاقتور ملک ته د هر چا سترګې وي چې آیا هغه څه لاره خپلوي خو دلته سوال بیا هم دا یو ډېر مهم دی مونږ به کوشش کوو چې دا مونږ شیرازي صاحب سره دا سوال اوچت کوو چې د روس په شانتې ملک راپاسي او هغه افغان طالبان تسلیموي او د روس په چې کوم د سنټرل ایشیا ممالک دي د وسطی ایشیا چې کوم ریاستونه دي هغې سره تعلق مضبوط هم دی په هغې باندې ټیک ټاک اثر هم دی نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې د روس د تسلیمولو باوجود هغه ملکونو تر اوسه پورې دوی ولې نه دي تسلیم کړي او بیا یو غټ سوال دا هم دی چې د چین ورسره ډېر لوی تجارت روان دی ډېر لوی تجارتي تعلقات دي او چین اوس هم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم د تاو تریخوالی دی د دې کمولو دپاره لګیا دی خو بیا سوال دا دی چې چین هم ولې دي تر اوسه پورې نه دي تسلیم کړي آیا دا نږدې ګاونډي هیوادونه پاکستان طرف ته ګوري چې پاکستان څه سټیپ پورته کړي نو دوی به بیا تسلیموي او آیا چین د پاکستان د افغان په وجه لا دي نه تسلیموي چې ځکه چې پاکستان او د چین تعلق خو ظاهر د افغانستان او د چین د تعلقاتو نه ډېر زاړه دي او ډېر مضبوط دي دا یو څو داسې سوالات دي چې دا ذهنونو کې یو سوچ پیدا کوي یو فکر پیدا کوي او یو سوالونه دي مونږ به کوشش دا کوو چې دې حوالې سره خبرو وشي خو کومه چې مونږ سر کې خبره وکړه د افغانستان ځمکه کم از کم پاکستان دپاره محفوظه نه ده خو پاکستان چې کومه یو پالیسی اختیار کړې وه هغه دا وه چې اوس په افغان طالبانو باندې دباو اچول د دباو اچولو دوه لارې وي یو دا وه چې په پاکستان کې په غټه کاروی شوه د هغې جواب به افغانستان کې ورکړی شو اگر چې څه وخت دپاره افغانستان کې دننه حملې ایسارې دي د چین په وجه خو بهرحال پاکستان خپله پالیسي بدله کړې وه دویم پاکستان په یو معاشي اقتصادي تجارتي کاروباري پریشر اچولو دپاره باونډري بنده کا بارډر بندې او دغه بارډر بندیز تقریبا 10 میاشتې شوې په اکتوبر کې به کال پوره شي او موږ دا ویلی شو چې په 1350 کالو کې پهل ځل دومره لوی وخت پورې دومره غټ وخت پورې د پاکستان افغانستان بارډر بند دی نه پهله د جنرال ایوب خان په وخت کې غالبا 1961 کې په باجوړو د دیر باندې حملو نه پس پاکستان بارډر بند کړو هغه غالبا چې بیا 2 کال نه زیات بندو نو بیا شهنشاه ایران پکې منځ کې ثالث شو ګارانټر شو نو بیا پاکستان بارډر کولاو کو هغه نه پس پهله ځل دا تقریبا کالو شو چې بارډر بند او اوس داسې ښکاري چې افغان طالبان ټیک د چای خداوی ډېرې کوي چې په موږ اثر نه دی پرېوتی خو تېرو ورځو کې چې د امیر خان متقي کم بیان راغلی دی او هغه دا وایي چې نه پوهېږو چې پاکستان ولې دومره سختي کوي او پاکستان ولې داسې کوي دا بیان
لبولجا یا د هغې چې کوم مقصد هغه داسې ښکاري یا د هغې مطلب چې دا خلک ستړي شوي دي او دا تنګ شوي دي او دی اوس دا غواړي چې په څه طریقه دا معاملات برابر شي. خو سوال بیا هم هغه دی چې معاملات برابرول دپاره هغه ګام ولې نه پورته کړي چې کوم ورته پاکستان د وخت سره وایي. یو طرف ته خو تاسو دا وایي چې یاره مونږ سوپر پاور له شکست ورکړی، دویم طرف ته بیا تاسو دا وایي چې زه دا 8,000 10,000 یا 14,000 چې کوم پاکستانی طالبان دي د دې خلاف کاروایی په دې نشم کولې چې دی به بیا بغاوت جوړ کړي، ماله به مشکلات جوړ کړي. نو یو طرف ته خو د سوپر پاور د شکست دعوی دي او بل طرف ته د 14,000 کسانو توان نه لري. او یو سوال دا هم پیدا کیږي چې 14,000 د پاره 25 کروڑه پاکستانیان خفه کول آیا دا کلمندی ده او دا افغان اولس سره یا افغان خاور سره دا وفاداری ده یا دا نیکی ده کنه دا ور سره دی بد کوي. دی له پدی باندې په خپل سوچ پکار دی. پاکستان خو دغه صورتحال نه بوزي. پاکستان خو د مارکه حق نه پس بیا د ایران امریکای د جنگ نه پس پاکستان په دنیا کې په یو بل سټیج ولاړ دی، یو بل ځای کې ولاړ دی پاکستان. نو د پاکستان اوس د افغانستان د معاملاتو نه ظاهر دا لګ پورته شوی دی. نو کله افغانستان دا خیالي چې پاکستان مو ماته ناشتي هغه شیخ اوس لاړو بلخوا اوس افغانستان له پکار دی بلکې افغان طالبان رژیم له دا پکار دی چې هغه کو مخه د سامنے دیو کی هغه د تسلیم کی او د منی چې دا غلطه شوی دی او غلطه دی ختمي کی. مون خو دلته بار بار دا ویو چې د دواړو ملکونو رورولي، د دواړو ملکونو قریبي تعلق، د دواړو ملکونو باهمي تجارت دا د دې خطې د پاره ډیر لوی یو انقلاب ثابت دی شي. د افغانستان په لار به پاکستان سنټرل ایشیا ته آسان شي او د پاکستان په لار به افغانستان ته هندوستان ته خپل تجارت ډیر آسان شي. نو که تاسو دا اندازه ولګوئ نو دا تقریبا چې هندوستان او پاکستان او سنټرل ایشیا او بیا روس او افغانستان دا تقریبا د 2 اربو د پاسه 2 اربو خطه جوړیږي. ورسره چین شامل کو نو دا 3.5 اربو لکه د دې ته موږ د دنیا تقریبا 40% آبادی یو خطه جوړیږي. د دې ډېر لوی اثر به ډېر غټ اثر به چې دا دغه بلاک کې یو تجارت بغیر د رکاوټ نه روان شي، بغیر د مسلو نه روان شي. چین سره سنټرل ایشیا، بیا روس، بیا ایران، پاکستان، افغانستان، پاکستان سره بیا د افغانستان د پاره پکې هندوستان هم واچوي تجارت پورې. نو بیا اندازه لګوي چې دا یو ډېر لوی یو تصویر جوړیږي. دا تصویر چا خراب کو سوګي خرابوي دا ټولو لپاره ده. مشتاق صاحب یو ډېر کلی خبرو کو موږ سره تاسو اوریدلی چې افغانستان کې تر اوسه پورې آئین نشته دی، 15 کال وشو او د اقوام متحده چې کوم د انساني حقوق کمیشن دا نوې ریپورت چې راغلی دی نو هغه هم ډېر زیات لکه افسوسناک هم دی، خطرناک هم دی چې کوم کې وویلې شو چې پورا یو نسل د تعلیم نه محروم پاتې شو. ظاهر د 15 کاله کوم بچي هغه وخت په 5م جماعت کې وي، هغه اوس 10م ته رسیدلی وي، داغي هغه عمر تیر شو. کم بچي چې اول 10م پاس کړو داغي د یونیورسيټو تعلیم به اوس تقریبا پورا کېدو والو هغه پاتې شو. کم بچي د میډیکل کالج کې د پهلنی کال سټوډنټان وي داغي به اوس ډاکټري پورا شوی و. لکه پورا یو نسل هغه د پرایمری دی او هغه د یونیورسيټي د سټوډنټانو دی پورا یو نسل دواړو کې دی محروم کو او د هغې سره ډېر زیاتې وکړو. د هغې دا 15 کاله واپس نشي راتلی، نه دی ورکولی شي. او مسله دا د هیبت الله خونزاده د سختګیر ګروپ نه پوهېږو چې دا خلک په کومه دنیا کې اوسېږي. ته د جدید دنیا کیمره استعمالوي، ته د جدید دنیا انټرنیټ استعمالوي، ته د جدید دنیا موبایل فون استعمالوي، ته د جدید دنیا ګاډي استعمالوي، بجلی استعمالوي. خو د جدید دنیا جدید تعلیم طبیعت کفر وي. یو دې کې سوال دا پیدا کیږي دا بعض خلک صحیح سوالو چتای
چې که د جدید تعلیم کفر دی نو د کافرانو چې کوم ایجادات دي د هغې استعمال بیا ولې حلال دی په دې سوچ پکار دی بل زموږ په شان چې کومه سختګیر معاشره وي بنیاد پرسته معاشره وي هغې کې غټه مسله دا وي چې د رواجي پردې بابت کوم خبرو کوم نو زنانه ډاکټر چې کله نه وي نو موږ ورته خپله زنانه هم نه ښیو هغه زنانه ته که بیا هر څومره د صحت مسلې وي مونږ کوشش دا کوو چې هغې ته مونږ د هغې بلکې هغه د هغې مونږ علاج پرېږدو د هغې علاج نه مونږ تښتو نو افغان طالبانو له دا سوچ پکار دی که زنانه ډاکټرانې نه وي چې کمې اوس لکه پوره یو جنریشن پکې پاتې شو او دا راتلونکو ورځو کې به د زنانه نرس چې کوم نرس دي او کومې زنانه ډاکټرانې دي د دې تعداد به ډېر کم پاتې شي سبا د دا وطن نه وځي او سبا سبقونه ویلی شي نو دا ظلم دی چا سره کوي دا دی خپلو زنانو سره کوي بل چا سره نه کوي پاکستان سره نه کوي دنیا سره نه کوي مونږ ته دا مسله نشته خو دا دی خپلو زنانو سره کوي او دغه وجه دا چې په افغانستان کې دنه د دې په منځ کې هم ډېر اختلاف اوس شته دی او اختلاف دا دی چې دا سختګیري پالیسۍ چې کمې دي دا بدلول غواړي د افغانستان د ترقۍ لارې اشاره کړې ده تېرو ورځو کې د دې چې 15 کاله پوره شو نو څنګه چې دغه دې غټې دعویو کې مونږ ترقي کړې ده مونږ فلان کړی دی نو سوال دا پیدا کېږي چې ته د خپلې ترقۍ دعوه په خپله کې او که نه دنیا ته به یې ښې مونږ سره سټوډیو کې عقیل یوسفزۍ صاحب تشریف راوړو مونږ ویل چې موقع نه فایده واخلو او عقیل صاحب خو چونکې تاسو له پته ده په دغه لړ کې هغه ډېر سټډي لري او نن زمونږ دا خواهش و چې هغه به نن کې نه وو او ډېرې خبرې به ورسره کوو عقیل صاحب هرکلی درته وایو دا بس دې ته وسم ویلی شي دا طریقه واردات مونږ هم تا نه زده کړی دی چې دا ایشوز دومره زیات دي که نه دا زه اوس هم لګیا وم دلته افغانستان کې بیا ماشومان باندې اټیک شوی 2000 نه زیات ماشومان پکې دفن شوي کابل کې نو دغه ډیټیلز مې دغه کول ما چېرې نو کیسه مونږ هم دغه سوال کوو 15 کاله پوره شو 15 کالو کې سفارتي تنهایی نه وته ما دا سوال ته مشتاق صاحب نوم کو چې روس څه وخت دی تسلیم کړ نو په پته نه پوهېږي چې په روس څه داسې ناوخته ولې تسلیم کړ دومره تادي واپې خو د دې باوجود چې د دنیا دومره لوی پاور دا تسلیم کړ د دنیا دویم ملک دی نه تسلیموي چین ورسره تجارت ښه زیات دی تعلق ورسره ښه زیات دی هغه هم نه تسلیموي 15 کاله پس هم د دې عدم تسلیمیت وجه څه ده تاسو څه ګورئ آیا د دنیا نظر پاکستان ته دی چې ډېره مخکې شي نو بیا به دنیا پاکستان پسې ځي که نه دا چې کوم ګاونډي هېوادونه دي ټولو ته څه نه څه تحفظات دي تحفظات خو ډېر زیات دي او په دې کې هېڅ شک نشته چې له ټولو زیات تحفظات خو د سلامتي کونسل دي دومره خو د پاکستان د اسټابلیشمنټ له طرف نه د افغان طالبانو یا د حکومت په باره کې رپورټس یا بیانات مخې ته نه راځي څومره چې اقامة الله او مطالعه ادارې پرونه د 15 تاریخ باندې یو دغه 15 کاله پوره شو د دنیا په 40 ملکونو کې د افغان طالبانو او د حکومت خلاف مظاهرې شوي دا ډېر غټ ګیج دی یا هغه خلک چې هغه د سابقه نظام حصه جوړ شي او هغې کې اهم خلک پکې هم شامل دي هغې وایي چې دا نظام چې کوم دی که نه دا دغه زوړ نه هم بدتر دی زموږ خیال دا آصف صاحب چې تاسو ټول په دې باندې نظر ساتئ چې دغه کم د 20 کالو ګوره دیو کوم مزاحمت کړی دی د دیو په دغه مزاحمت کې په زرګونو لکونو خلک مړه دي ټاپیان شوي دي پکې بې کوره شوي دي پکې هر قیمت یې ادا کوي که نه او د دیو د سادګۍ هغه معیار نه دی کم چې دی دی اوس هم ارګ چې دی استعمالوي هم هغه ګورنر هاوسز استعمالوي کوم چې د امریکې او د نیټو په پیسو باندې جوړ شو د چا خلاف چې دوی فتوی هم ورکولې او د جنګ یا د جهاد اعلان هم کړی دا ټول کنټراډکشنز دي پکې اوس کنټراډکشن پاکستان غوندې ملک کې یا د امریکا غوندې ملک کې
یا د هندوستان غوندې ملک راځي نو دا دنیادار سیاستدانان دي دا خو شریعت والا دغه دي د دوی ذمهواریانې چې دي ډېر مقدس دین نوم استعمالوي هغه یې کړي دي که نه. اوس زما خپل خیال دا دی راغونډه به یې داسې کړو چې نن چې د افغانستان د عالمي تنهایی ده دغه معاشي بحرانونه دي انساني بحرانونه دي دا معاشي نه دي معاشي ډېر عام هغه پاکستان کې دی په دنیا په نورو ملکونو کې دی. نن چې په افغانستان کې سکولونه بند دي نن چې په افغانستان کې هیلث فیسیلیټیز نشته صحت سہولیات نشته د دې زما خیال دا دی که نه رښتیا به ووایو په دروغو باندې شپ شپ باندې نه کړي د دې د موجوده طالبان دومره ذمهوار نه دي د حکمرانان لکه سابقه حکمرانان او نیټو امریکا چې ذمهوار دي. هغه څنګه ته هغه داسې چې تا چې کوم 2.5 لکه 3 لکه 4 لکه فوج او پولیس او دا جوړ کړي هغه په 15 تاریخ باندې چرته لاړه خان خبردار راغلی دی چې د اشرف غني صاحب ډاکټر اشرف غني صاحب دلته کې زموږ قوم پرستانو چې هغه لیم بابا دلته کې د باباګانو د ټاپیم د پاکستان هغه 350 ایوارډونه دي دا چې ورکړي دي ټیک شو هم بابا دی نو دغه د ښځې په باره کې چې لبنانۍ ده او هغه یې یرغمال کړی دی د یو ای نه لبنان ته بوتلی دی اوس په لبنان کې دی اچھا نو هغه دغه په کابینټ کې 6 کسان داسې وو چې د هغو ښځې امریکایانې وې دیو افغانستان کې حکومت یا نظام نه جوړو د امریکایانو ښځو سره یې ودونه کول او زمونږ استاز دی تاسو ډېر ښه پېژنئ امتیاز ګل صاحب یو ویلا کړی د ستاسو غوندې هغه ویلي چې دا په کوم وخت باندې د سحر ناشته ده کوله په ارګ کې ناستو د ده مشیر خاص چې کوم هغه محب یو شی چې دی ټای مای به یې لګوله کاږه واږه انګریزي به یې ویله خوله به یې کاږه کوله وی هغه سره د خپل امریکانۍ ښځې په دغه کې ناستو په امبیسي کې ناستو نور لاین لګېدلی او چې وروره طالبان را روان دي او بس موږ امریکې ته لېږئ دا پراجیکټ و که نه د هغې خپل یا ته ما ته دا ووایه تاسو هم تلې موږ هم تلي دا ټوله به زموږ غوندې لیول خلکو به ورته چېرې یو پارټي جوړه کوي ته خبرې دا انکشاف دی یو دا انکشاف دی چې افغانستان د دنیا واحد دغه د ما 10 ځله ویلي د خلکو په یقین نه راځي د دنیا واحد ملک دی په 200 ملکونو کې چې دغه نیشنل ډیلی نشته قومي اخبار چې ورته موږ لکه موږ د پېښور دغه کې ورته موږ سره 2 اخبارونه داسې دي چې هغه موږ د صوبې نه یا په پاکستان کې 2-3 اخبارونه داسې دي یو دا تاسو په 6 کالو کې هغه جوړ نه کوم وده د میډیا چې کومه چلیږي هغه ټول پروجیکټس دي د بهر نه دي په کابل کې پکې ډېر کم دي یوه بل په 6 کاله کې تا پارټي جوړه نه کړه د افغانستان د پارلماني امورو کو چرته وزارت ته په هغې کې تاسو په حیران شئ چې په هغې کې نن هم د افغانستان رجسټر پارټي چې یوه ده او غټه پارټي د هغه حزب اسلامي ده د ګلبدین حکمتیار صاحب تاسو اندازه لګوئ یو این او په 2017 کې یو رپورټ ورکړی او د هغې د ډیولپمنټ د کرپشن اینډ ډیولپمنټ یو چیپټر دی هغې کې ویلي چې په دنیا کې افغانستان په 2م نمبر دی په هغه ملکونو کې چې هلته کې انټرنیشنل فنډز د ان جی اوز په ذریعه باندې چې د هغې کې ټول نه زیات کرپشن کېږي نو دا کوم چې د انګریزان د بهر په جرمني او فرانس او دغه کې دا ذمهوار نه دي بالکل دي بالکل او زه تاسو ته خبره کوم دغه د امتیاز ګل صاحب والا خبره چې امر الله صالح دغه ته وی چې وتښته د افغانستان نه که نه زه دې وجنمه نایب صدر ورته وی او هغه دومره بې عزته کو چې هغه لاړ دغه ته د تاجکستان ته لاړ هغه 4 ګنټې په دغه کې ناست سی آی ای تاجکستان حکومت ته وی دا خو ټول کتابونه راغلي په دې باندې انټرنیشنل میډیا کې دا ټول څه چې دي راپورټ کړي دي امریکایانو کړي وته چې دا راکوز نه کوي دا لایبیلیټي ده په تاجکستان کې ولاړو ځان سره 10 هلیکاپټر هغه نور وړي هغه تر اوسه پورې هلته کې دي هغه هلیکاپټر او 2-3 جهازونه هلته کې تاجکستان کې دي او ازبکستان کې دي بیا د هغې نه بعد چې د یو ای ته لاړ نن چې د افغانستان کم حالات دي دا ادراک به کول غواړي چې په دې کې امریکا نیټو قطر یو ای دا ټول ملکونه چې کوم دي که نه دا پکې برابر شریک دي او زه تاسو خبره کوم د زمونږ ملګرو سره د دې سونر پلیټفارم باندې د جمعه خان فاتح نه څه شی جوړ کړو دومره غټ شی ته جوړ کړو چې تا وی چې افغانستان یې فتح کو یو لیونی لګېدل د شبرزیدي نوم یې دی هغه انټروګانې ورکړي دي هغه وایي د افغانستان قبضه کوي لکه افغانستان امریکایانو نه دی قبضه کړی روسیانو نه دی خو تا ماته وی د پاکستان اسټابلیشمنټ او تجزیه کارانو وی چې دا څوک نشي دغه کولی وایي د کابل باندې وایي چې دی وایي دا د زمونږ نه مخکې بابر وایي دغه کړل بابر خو هندوستانی خو نه هغه خو دغه ویاره سنټرلیشن و که نه بیا ته اندازه لګوه دا ستا د اف بي آر دغه پاتې شوی فیډرل منسټر پاتې شوی هغه چې نه دا هېڅ شی نه دی دا ستا جمعه خان فاتح نه موږ داسې د احمد شاه مسعود د لیوله
لیډر جوړ د کړ. خلکو دا خیال جوړې بس نیم افغانستان قبضه کې لاړو. 4 صوبو کې بدخشان او په 5-3 دغه کې وړې اټیکس کېده. لیډران ټول بهر ناستی، کم چې دننه ناستی هغه کې پرېږدي نه. موږ یې اپریشیټ کوو. عبدالله حامد خان کرزی د خانو ته په کوټه کې حامد خان بوته خلکو او ګلبدین حکمتیار چې په کابل کې ناستی. دا نور چې کوم دي دا ټول پروجیکټو باندې کار کوي، ټول ته پیسې را روانې دي. د افغانستان هغه بزکشي د دیو قومي دغه د کنه فخر پې کوي. یاره دا د افغانستان چې دا کنه د افغانستان نوم د ملک د خلک چې په د زمونږ غونډه د بیکاره خلک چې کوم دي کنه ډیر زیات فخر پې کوي. دا د بزکشي هغه ګډوره دی کنه چې څوک د خپې نه رانسي، څوک چې دی او دا مړ دی د اگزیسټ کیږي نور نه. نو دغه بنیادی دغه جمعه خان دغه چې دی جمعه خانه پاتې چې دی هغه روره پرون په هلیکاپټر کې کېناستو بیګا فیض آباد کې هلته پارټي وشوه، ډېره غټه پارټي شوې ده او نن کابل ته راغلی. او وروره تجزیهکاران چې دي د دوی نه به ته تپوس کوم ما ته دې رامخامخ شي چې وروره تاسو خو په افغانستان پته کوئ جمعه خان پاتې مو کوم ځای ته ورسوه. همدې سوال د زه نو راځم خبره کټ کوم بیا 10 کاله طالبان چرته هم نه ځي. دا پروجیکټ د امریکایانو، د نیمو عربیانو، د نیمو چینیانو ورسره وغیره وغیره دا الله ګله دا به جپټ نه پلټ کر جپټ نه وی خو نور ځکه چاته متبادل نشته. نه دی له خو به دا کریډټ خو به ورکې کنه چې ټیک د زموږ باندې خو خیا زموږ اختلافي خو په افغانستان کې امن خوشته کنه یو صوبې نه بل صوبې پورې خو ته تللی شي کنه. دویم د تاسو کوم خبر او کا یو پاکستان کې دوه طبقې دي. یو هغه طبقه د قوم پرست چې هغه بس هغه ستا ډېره کولې خبره مو کوي چې اشرف غنیم زموږ بابا کړی و. یو نن سبا یو دغه راغلی چې کاڼ او چته یو افغان امور ماهر ته روزي. هر دویم دریم سړی د افغان امور ماهر دی. داسې خلک هم پکې د افغان امور ماهرین دي مال خندا راځي د ماهرینو پورې چې د افغانستان صوبو تعداد ورته پته نشته، د آبادۍ تعداد ورته پته نشته، د رقبې پته نشته. نو تاسو څه ګورئ چې زموږ د سټیټ پالیسی متاثره کولو کې یا بعض ټایم کې پلوټډ کولو کې دغه تپو څومره رول دی؟ یاره ستا چې کوم سفیران په دغه کې پاتې شوي دي که نه چې دا موږ په ډېر زیات بریتونه ته وو په دې افغانستان کې د صادق خان نه علاوه هغې چې نه سمه انټرویوګانې ورکوي که نه ته به چې دا چې دي که نه دا د افغان حکومت ترجمانان دي دا عبدالرحمن نه بغیر ځکه چې هغه په دې څیزونو باندې پوهېږي. دا زمونږ افغان اوسنۍ پالیسي چې دا خو ډېره کلیر ده. هغه غلط او ټیک کېدی شي ټیک ده خو هغې کې دویمه خبره شته نه او هغه د جنرال عاصم منیر دغه د پالیسي ده. او جنرال عاصم منیر د پاکستان واحد آرمي چیف دی چې هغه د فیلډ مارشل او د آرمي چیف نه مخکې هغه د ISI او د ملټري انټیلیجنس چیف پاتې شوی دی. دا اعزاز بل چاته نه دی حاصله. او په افغانستان باندې په دې څیزونو باندې او په دې پارټا ایکس پارټا باندې په پښتونخوا او په بلوچستان ډېر ښه پوهېږي. د هغه نه علاوه یا په یو ټایم کې چې دا ګوره بل کریډټ به ورکړو دا اوس چې کوم افغان پالیسي ده د هنا رباني کر او دغه ټیم ده جوړه کړې وه چې کله بلاول په یو حکومت کې دغه وزیر خارجه او هغه وزیر مملکت وه. او که تاسو خیلی هنا رباني کر کابل ته هم تللی وه دغه پرون خو دلته کې ښه ده په سفارتخانې کې ښځې ناستې وې. اسلام آباد کې بیا د طالبانو اسلام چې دی بل دی او په کابل کې بیا بل دی. اسلام په کابل کې هم دی. ما تیر ورځو کې د هرات یو ویډیو کتو هلته ډېر غټ شاپینګ مال جوړ شوی دی. نو یو زنانه صحافیه ده څوک پینټ یې اچولی دی او هغه پوره دغه هرات دغه یو پتنګ متنګ پکې ګرځي راګرځي. سوال دا دی چې پښتنې زنانه خو تا برقو کې قید کې خو دغه فارسیوانې ته تا اجازت ورکړی دی. دا نو دا په افغانستان کې هم دوی اسلام دي. نو دلته کې هم دي که نه پروني ایونټ کې زه به کې هم انوایټ شوی وم. نو ته یاره چې صرف چې دی که نه دغه تقریرونه اورېدوله چې د څه به په فلاین کوچ کې زموږ غریبانان خلک او که نه دغه ته دي په ګاډي کې خو پټرول نشي اچولی دومره ګران دي کوستان مو راواغېستو که نه. د هغې نیمه میزباني چې ده که نه پروني ایونټ والا هغه انډین های کمیشن کړی ده. دومره زیاته ښځې وې پکې تصویرونه به تاسو ته د پروګرام نه وروسته را دغه کومه. نو دغه کنټرډکشنز چې کوم دي که نه دا ډېر عجیبه دي. خو کله نه کله چې ته د ماهرینو د خبرې واورې که نه پښتنو سمیته دا مشتاق صاحب بیګا ما مشتاق صاحب تاسو هم په ایکس باندې دغه
چې ما ته ته یار دې دغه خو سړی خو ټوس شو اوس زمونږ تجزیه به چېرته ځي ټیک شو ډېر زر ټوس شو که نه. او د مونږ چې پرنټ میډیا کې به کار کوو چې خبر به نه وو که نه تاسو خو خپله باندې ماشاءالله لیډینګ پیپرز کې کار کړی ما هم کړی نو چې نه به نه مونږ به په افغانستان کې په یو ځای کې حمله وکړه نو هغه ټایم کې خو د انټرنیټ او سیزونه دومره نه نو یو ځل زه ولګېدم چې ایډیټر راته وې ستا غوندې ضرور ایډیټر چې نن لیډ نشته لیډ او سوپر لیډ دا اوسني خلک خو د هغې نه دي خبر دا غټ خبرونه شي مړه هلته کې یو ټک ټوک شي په د 94 خبره په جلال آباد کې ننګرهار کې زه ولګېدم مړه 15 یا مې مړه کړه یو پکې هم نه مړ ټیک شو او وچلېدم وای څوک ته پوس کې د اسماعیل شاهد خبره دا خبره وټی چې دا خو چلې دی څوک یو خوراک نو وروره چې د چابل سودا نه خلاصيږي ګوره 2 سيزونه دي 3 سيزونه چې دي دغه سودا ډېره افغانستان کله د ټي ټي پی په مخالفت کې یا په حمایت کې پی ټي آی دا د دور د میډیا او زه خو حیران په دیمه چې تا غلطه تفسیر وکړې نو بیا هغې د پرتوک مه جوړوه یو 2-3 ورځې لږ ارام وکړه د خپل کلي یو تصویر دغه که یا ته چې کوم ویډیوګانې جوړې هغه شیر کړه که نه نو دا هغه هډرمه دي چې فاتح حضرت چې کوم دی د هغه نه یې وروره د احمدشاه مسعود د لیول دغه جوړ کړی لیډر جوړ کړی او هغه ټوس شروره په دې کې غټ خبر چې کوم دی چې په هغې تر اوسه پورې دې ټولو غږ نه دی کړی مشتاق صاحب به خامخا کړي هغه دا دی چې هغه د افغان حکومت لپاره ډېر غټ تھریټ چې کریټ شوی دی 3 ورځې مخکې په اچین علاقه کې چې کوم داعش خراسان اټیک کړی دی او سرونه یې د دغه نه کټ کړي په هغې کې یو کمانډر سر هم کټ کړی دی په هغې هغه ډېر خطرناک شی دی په دې ټایم کې خبر دا دی آصف صاحب چې 3 اضلاع د ننګرهار او ننګرهار همیشه د افغان مزاحمت او د جنګونو مرکز پاتې شوی دی دویم غټ ښار چې دی د افغانستان د کابل نه بعد هغه ننګرهار دی دریم چې دی قندهار دی تاسو خبره وکړه خلکو ته اکثره دا پته هم نشته خلکو ته دا پته هم نشته بیګا مې د خپلو کشرانو ته خبره کوله وایي کابل کا باګرام ایربیس ما صافي صاحب هغې ته تللي یو 2 کسان مونږ ته تللي هغه پروان کې دی مونږ ته دا پته هم نه چې باګرام ایربیس کوم ځای کې انټرنیشنل میډیا هم دا وایي کابل کې دی بالکل ټیک شو جي نو دا خوست ننګرهار کونړ پکتیکا دا مراکز پاتې شوي دي د ریزسټنس دغه خو وروسته قندهار خو وروسته بیا د طالبانو په وخت کې راغی قندهار ډېر اهمیت لري او په قندهار کې په دې ټایم کې بل خبر دا دی چې سیف العدل ما په خبره چاته وی چې دا ته چې دومره غټه القاعدې ایکسپرټ یې که نه ډېر انګلیش اخبار کې یو کس کار کوي ته ما ته دا وایې د القاعدې چیف په دې ټایم کې څوره دا پته ورته نه وه ما ورته ویل چې راته زه هم درته ښیم سټوري وکړه سوپر لیډ به د هغه انګریزي اخبار کې ولګي غټ اخبار دی ما سیف العدل نوم دی او د مصر دی او په دغه کې په ناسته په دې تورابوره کې ما ته چې نه دا خو هغه مخکې اپریشنل کمانډر ما ورته چې هغه بل نیکه چې د مړ شو هغه زواري صاحب په کابل کې د هغې د بعد دی راغی که نه او ده بیا د هیبت الله صاحب سره 2 شپې هم تېرې کړې په دغه کې په قندهار کې دغه ځای نه بیا راغی دا چې کوم د ننګرهار کې دا کوم د داعش د 3 ضلعو خبره کېږي چې هلته کې هغې پریکټسز کوي قبضه یې پرې کړي دا خطرناک شی دی تاسو هغه اولنۍ والا دغه ته راځم روسه دغه چې دی نیمچه رضامندي په دې دغه کړې وه چې په تاجکستان کې ازبکستان کې او په ماسکو په یو ایریا کې که تاسو خیال یو 2 کاله مخکې یو سوسایډ اټیک او بیا فایرنګ او داسې نومونه شو د هغې لینکس چې کوم دي د افغانستان سره دغه شي د داعش سره هغه په هغه شي کې کړی خو چې تا ورته وروره هغه دغه کړه 15 کسان او هغې کې د 60 کسانو یاره دا کم اسلام دی که نه سرونه راته کټ کوي بس ودې وجل بس خبره خلاصه ده دغه شی خطرناک دی او بل خبر چې دی په تادی کې ورته ووایم چې خبرونه ستاسو پروګرام کې بل خبر دا دی چې انډیا ایست ترکمنستان مومنټ چې کوم دی هغې ته یوه هفته مخکې په کروڑونو ډالرو فنډینګ کړی دی خبر دا دی دا هغه مومنټ دی چې دی په چاینا کې دغه کوي او په سنټرل ایشین سټیټس کې کوي دا بل الارمینګ سچویشن دی خو په دې کې بل یو ډیولپمنټ چې کوم روان دی چې هغه د دوی دپاره چیلنج جوړېږي خو هغه ډېر انیشل سټیج کې دی اساسو پروګرام کې ما مخکې هم ویلو ترکي سعودي عرب پاکستان اوس دغه معاهده کې هم داسې نومونه شته ایران تاجکستان ازبکستان وشو او د دوی په شا باندې بیا دغه د روسه او چاینا دیو دغه کم 15 تنواله د 1 پورې کم تروریست ګروپونه چې په افغانستان کې دي کنه د دیو خلاف یو
اتحاد کوي خو دغه والا وشو نو بیا هغه د 10 کالو چې 15 کاله نور ریمیننګ د ډیوریشن پاتې دی هغه والا پروجیکټ چې کوم دی نو هغه بیا سر خوري چې دا ډېر طاقتور ملکونه دي. سوال دلته زما اخري هم دا دی چې چانه لکه پته ده چې ما خلک هغه تشته او انډیا سپورټ کوي د باوجود هغه افغان طالبانو باندې پرېشر ولې نه چې دویم دا داوا مخې راغلي د چین د طرفه چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې زه لګیام او حالات په نارملایز شي. تاسو معلومات د حوالې سره څه دي؟ نه دا نارملایز کیږي دا ټول غپ دی. نارملایز کیږي ځکه نه چې په دې ټایم کې کله د ټي ټي پی چې د دنیا په 200 ملکونو کې د ټولو نه غټ ګوریلا ګروپ دی د دنیا افرادي قوت دی او دغه سره چې کوم مسله ده دغه سره تاسو خبره کومه 3.5 خود کشتي د کله د ټي ټي پی د دوه ګروپونو سره دا خو تب پریشان شي چې په دغه ټول چې خدای دې نه کې خدای دې نه کې دا دغه په وخت کې د اوباما په وخت کې زه خطا کېږم هغه کې باقاعده امریکن په دویم ځل باندې دغه کړی چې د افغانستان په دې پښتون بیلټ باندې ټمبه وغورځوي. دا خو چې د رپورټ شوی د چاینا یو ډېر غټ اخبار دی پبلک وته لکه زموږ چې دلته کې جنگ دی یا نیوز اخبار دی هغه دا رپورټ کړو هغه بیا چې د یو کې ورته وي چې دا څه کوي او رشیا ورته وي چې ګوره موږ به پکې دلته کې تباه برباد کړي هغه یاره دا نه سمېږي. تا اندازه ولګه چې په دومره غټ ګروپ چې هغه افغانستان کې ناست دی او دغه جنگ کې هغه چې روره نه دا د لاره بر والا نه دي چې ډز نه کوي صرف خوراک له زیاته کوي پوټوسشن نه روره دوی دا خبره کوي چې د افغانستان کې چې تاسو نن حکمرانان نه یاست دا څوک ورته وایي کله د ټي ټي پی والا ورته وایي په دې کې نیم چې دی که نه حصه زما ده دا جنگ چې کوم دی جهاد د افغانستان جهاد نه د دنیا د اسلام د تیوري مطابق یو جهاد ده په دې کې روره ما دومره قربانیانې ورکړي دي نو داسې نه چې یو وخت کې داسې راشي یو خبر بیا خلاصو چې د کلدم ټي ټي پی افغان طالبانو ته وایي چې وروره موږ پکې حکومت کې زه راځم بس اخري سوال زما دا د موږ سره 2 منټه دي چې یو طرف ته خو ته دا دعوه کوي چې ما سوپر پاور له شکست ورکړی دویم طرف ته د 10,000 کسانو کم فورس تا سره پروت دی هغه نشي کابو کولی آیا هغه درو دي که دا درو دي دویم د 10,000 کسانو دپاره 15 کروڑه کسان خفه کول هغې ته نقصان رسول دا څومره کلمندي ده آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه شی وچلیږي؟ نه زمونږ خپل خیال دا او کمیټمنټ دا شو چې په د 9/11 نه بعد چې کومه غلطي د القاعده په کیس کې مولا عمر صاحب او دغه ټیم کړی وه هغه غلطي چې د ټي ټي پی په کیس کې د هیبت الله او د اخندزاده او د نورم کوي او دا به بیا افغانستان چې دی یو بحران سره مخې ګورئ پوینټ دی دا کم خبر چې ما تاسو سره شیر کو چې انډیا فانډینګ کړی دی نو هغه د ایست ترکمنستان مومنټ سره دغه همدردي خو نشته د انډیا د جهادیانو سره څه هغه د چاینا خلاف دغه کوي هلته د چاینا چې کوم حمایت دی نو چې دا عقل ته ما عام سړي ته دا پته ده چې یو هفته مخکې شوی دی فانډینګ نو چاینا وده خو نه دی هغه او ترکي ځکه ګزاره کوي چې دا خو هلته کې د عربونو ډالر پراجکټس دي او هغه دغه نه مخکې دی اثر صاحب طالبانو نه مخکې دي نو هغه پرابلم پکې دی خو دا کمپنی چې ده که نه دا کمپنی باندې چلیږي دا چلېدو والا نه ده د پاکستان افغان پالیسي چې دا ډېره کلیر ده په دې کې چاته د ابهام ضرورت نشته. ډېره مننه کتونکو اورېدونکو عقیل صاحب وویل چې دا د افغانستان کومه موجوده طالبان رژیم دی دا مزید چلېدو والا نه دی اگر چې دا 10 کاله پراجیکټ دی خو ښکاري داسې چې د چین او د روس په پشپناهۍ باندې چې کوم یو نوی یو اتحاد جوړېدو والا دی نو هغې په وجه به دغه پراجیکټ د وخت نه پیله سر ته ورسي. الله دوی کې چې عقل تلاس واچي الله دوی کې چې لږ شعور تلاس واچي او دی پوه شي او په خپل پالیسو نظرثانیو کې د پروګرام وخت پوره شو په دې دعا سره چې الله تعالی د خطه کې ملک کې امن استحکام او سکون راولي موږ اجازه راکړي د الله په امان.